أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه دوستانو خی الله په خیر او خیریت سره لره. نن واقعا عجیبه غونته واقعا ده، خو د ټولو نه اول زما دا پروګرام چې څوک کم ګوري نو هغه دې مهرباني وکړي دا دې د نورو کسانو ته هم شیر کوي او سبسکرایب دې پې لګئ. او بله خبره دا ده چې تاسو سبسکرایب ولګوئ نو دا به نوې واقعه ستاسو مخې ته بیا راځي. د بغداد د علاقې هارون الرشید لوی باچا و، د خپلې زمانې ډېر لوی ولی الله مو بزرګ و. ګوره د چا چې چا سره مینه یې. د یو ځل علمای کرام را جمع کړه او علمای کرامو ته وویلې چې ای عالمانو تاسو ټول ما دې دپاره راغوښتي یئ چې ما ته داسې عمل وښایئ چې زه پکې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وګورم او د هغوی دیدار وکم. علماء کرامو ټولو په متفقه فیصله باندې دا خبره وکړله چې باچا سلامت دا ډیره اسانه خبره ده، دومره لوی مشکلات نه دي، خو موږ لا یو ورځ مهلت راکا. په دې کې چې کله د یو ورځې مهلت یې وغوښتو نو بیا د علماء کرامو کې یو عالم و چې هغه ډیر زیات هوښیار و. باچا سلامت ته رانږدې شو، ویل جی دوی خو تاسو نه ټیم واخیستو، خو ستاسو دا مسئلې حل بالولې دانه دیم په دغه زمانه کې موجود و. که چېرې تاسو دې ته دعوت ورکئ او راشي نو دا د دې مسئلې حل بدله بالولې دانه راوباسي. خو بالولې دانه مزاج داسې و چې هغه به دربار ته ډېر نه راتلو. هارون الرشید باچا ډیر په منت سره یعنی ډیر حکم یې وکړو چې خامخا لازمي دا زما دربار کې حاضر کړئ. کله چې بالول دانا حاضر شو، هارون الرشید باچا همدغه سوال وکړو چې ستا نوم ډیر مشهور دی او علماء کرامو راته همته ښودلی، خامخا به ته ماته د دې سوال جواب راکې او که چېرې جواب هم رانکړه نو سره د علماء کرامو تاسو هم واورئ او بالول دانه ته هم واورئ. د دې ملک نه به بیا زه تاسو برطرفه کوم. بالول دانه ورته ډېره ښه ده، خو باچا سلامت تاسو به ما لا 2 ورځې مهلت راکوئ. باچا ورته ډېره ښه ده، مهلت به درکم، خو په دې 2 ورځو کې باچا سلامت کانا پینا کوا، خو دا اوبه پینا به پکې نه کې، اوبه به پکې نس کې. 2 ورځې به اوبه نس کې او که اوبه دې وڅکلې نو ګورې بیا به زما او ستا معاملات صحیح نه وي، بیا به زما او ستا واده صحیح نه وي. 2 ورځې به اوبه نس کې. نو باچا سلامت 1 ورځې اوبه ونس کړي. حالانکې ډوډۍ یې خوړله خو اوبه به یې نس کړي، پرهیز به د اوبو نه کولو. ولې بالول دانا ورته ویلي و چې ته به باچا سلامت 2 ورځې اوبه نس کې. چې کله 2مه ورځ راغله او دا ورځ داسې تیره شوه نو دله خوب راغی. خوب څه عجیبه شی دی، انسان بدن ته ډیر راحت ورکوي. د خوب مثال داسې دی سپینګیرو دپاره بالخصوص کمزورو خلکو له لکه پټي ته چې اوبه خر وکړي دامره فایده بدن ته میلاویږي. ویل ډېره ښه ده. نو هارون الرشید باچا اوده شو. چې اوده شو نو خوب کې یو مخې، ولې طلب یې د اوبو، یو مخې ښایسته اوبه دا دې راغلې په کټورو کې څکمه، دا دې اوبه راغلې او زه یې څکمه، دا دې اوبه راغلې او زه یې څکمه. نو ټولې اوبه وو. لکه څرنګې یو ورکوټی مثال درکړم چې تاسو پوه شئ. یو سړي د بل سړي نه تپوس وکړو چې هلکه 2 او 2 څو شو؟ نو هغه پکار دی چې جواب ورکړی وی چې 4.
نو هغه ورته وایي 4 ډوډۍ شوې. هغه غریب وږی و. نو چې څوک وږی ډوډۍ یادوي او چې څوک تږی نو هغه اوبه یادوي. نو هارون رشید باچا په خوب کې اوده دی او یو مخې کټورې راخلي او بس کې په دې خوب کې چې کله د خوب نه بیدار شو نو بهلول دانا ورته وایي چې تاسو خو جي ارام وکړو، تاسو دویمه ورځ وه چې اوبه م نه دي څښلي، نو دا راته ووایه چې تاسو بیګا په خوب کې څه ولیدل، تاسو یعنی خوب څه لیدلی دی. نو هر کله هغه چې دا خبره وکړه بهلول دانا باچا ورته وایي خو په مخه اوبه ګورم اوبه دي او اوبه دي اوبه دي او دا حقیقت دی چې اوبه ډېر لوی نعمت دی. الله پاک دې د دې نعمت نه موږ او تاسو نه محرومه کوي. او په کربلا کې مسلمانانو باندې اوبه بند شوې وي خو اوبه ډېر لوی نعمت دی. الله تعالی دې دا نعمتونه زموږ نور هم سیوا کړي. په کراچۍ کې هم د اوبو لږ تکلیف دی، په بیت الله شریف کې د زمزم اوبو نه علاوه هم ډېر تکلیف باندې اوبه میلاویږي. دا ډېر لوی نعمت دی. وی باچا سلامت ورته وایي چې بهلول دانا صاحب زه خو یو مخې اوبه ګورم چې اوبه دي. نو بهلول دانا په خندا شو ویل باچا سلامت من طلب فقد وجدا، چې د څه طلب کې الله تعالی به دله درکوي. تا د اوبو طلب کولو نو رب العالمین بیګا د شپې خوب کې اوبه درکړلې. تا آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ډېر یادوه. څه مطلب؟ درود شریف پې ډېر ډېر وایه او دا یاد ساتئ څوک چې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هر ټیم درود وایي او داسې زړه او جبه دی په درود شریف ګویا وي، دا یاد ساتئ نو دی به خامخا آقای نامدار محمد رسول الله سره خوب کې به ملاقات کوي. نو دا واقعه مې ستاسو د وړاندې ذکر کړله، تاسو ټولو واورېدله. د څه طلب چې کې ماشومان لوبې کوي نو چې بیلورو لځي نو هغې بیلورو کې تکړه کېږي او که کرکټ لځي کرکټ کې تکړه کېږي او که سبقونو لځي نو الحمدلله زما دا چینل ماشومان ګوري او زه ډېر زیات خوشحاله شوم. پرون مې چې کم سوال کړی و د هغې ډېر جوابونه راغلي دي، خو نن اخر ما دا یو سوال واورئ په اخره کې دا سوال دی. ای ماشومانو تاسو ته ویم، ګلونو ماشومانو ته ویم، جواب به مالا د موبیل په ذریعه راکوئ چې زما د موبیل نمبر دی 0312 83 4 83 53. هغه کومه ونه ده چې هغه میوه کوي خو ګورې لرګی پکې نشته. د دې جواب تاسو به زه په تمه یم. که ماشومان وي ښایسته ګلونه هغې به جواب راکوي، نه عالمان نه غټ کسان. هسې نه چې عالمان یا غټ کسان ماله جواب راکوي، نه دا سوالات چې دي دا د ماشومانو ته کومه کومه ونه ده چې میوه کوي او بیا په بنګلادیش کې ډېر زیاته دا میوه کېږي او موږ او تاسو هر وخت ضرورت دی موږ یې خورم دا میوه. خو هغه کومه میوه ده ماشومانو؟ زه به د تاسې په ابوجدو کې ویم چې کیپسول دی، خو چې کم کیپسول دی تاسو به ما ته جواب خامخا راکوئ. چا چې جوابونه راکړي دي د هغې نومونه ما سره دي. د جمعې په شپه جمعرات باندې انشاءالله دغه ماشومان بچي به زه راغواړم، باقاعده به هغې ته انعامات وي. هره جمعې شپې له به زه د خپله جیبه تاسو له ماشومانو انعامونه در کوم او ځان سره به خپل پلار راولئ، د هغې په مخ کې به انعام تاسو ته حاصلیږي چې ستاسو پلار ووایي چې قاري صاحب دا خو ډېر ښایسته ښایسته سوالونه کې زموږ واړه دي لره بیدار کړه، د دین نه خبر شول، د منځونو د اودسونو په اودس کې فرایض واجبات سنن مستحب دا ټول به زه دې ماشومانو ته رفتن په رفتن ویم. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام. سبسکرایب هم کوي او شیر هم کوي
او بار بار یې وګورئ ښایسته واقعه مې ذکر کړه